موږ دا خبره شروع کړې وه چې ثابت د ثبوت نه دی. ثبوت کې درې مرتبې دي. دا بشرط شی، بشرط شی، بشرط راشی. موږ دا ثبوت په مرتبه د بشرط شی کې اخلو، هغه مرتبه د سنتیت ده. وروسته به انشاءالله دلایل شروع کوو، ولیکن موږ د خپله دعوه د دوو مقدمو نه ثابتوو په طریقې د قیاس اقتراني حملي باندې. یو دا دی رفع اليدين دا ثابت دي په مرتبه د سنتیت کې ځکه رفع اليدين فعل د نبي صلی الله علیه وسلم صغرا د قیاس، هر فعل د نبي صلی الله علیه وسلم دا سنت وی کبرا د قیاس. نتیجه ورګه وکیلا خبره پوره کما اشاره مکو یا ګوره د خبر نشته برداشت څه به شرط شنو ولېږي به شرط شته نه د خبر به شرط شنو ګوره ما تاسو ویل چې څنګه په تاسو خبره کوو کنه خبره کوي یا زلام وایي برداشت نه کار واخله به شرط شنو ولېږي هي روايه زه تنقیب کوم بیان مه کوه دلایل مه شروع کوه ووایه ما ته راکړه زه تنقیب کوم ته جواب وکړه چې کله د هغه مرحلې نه موږ ووتو بیا دلایلو میدان شته ناول نه مو تقریر کوو مولوي صاحب مو دلایلو سلسله شروع کوو دلایلو سلسله شروع کوو انشاءالله ولږ لږ د برداشت نه کار واخله غوسه کېږي مریض ما تا ته لا شپږ وګنټې ټایم پاتې دی ما ته به یو بل خبره اورو یو بل ته به جواب ورکوو داسې به نه کوو چې زه درس شروع کړم زه درته پوره اول نه تر اخره پورې ویم چې ځان به خپل جواب تلاش کړم هغه شی به نه کوو ما تاسو ته ویل ریاض الله مولوي صاحب محترم یې زمونږ خپله دعوه راواخله هغه ووایه دا ویله پوره کړې نه ده د هغې نه مخکې بحث شروع کړو دعوه چې دوی ویله ما سره راسره ده ته په منطق نازېږې انشاءالله ستا د مذهب مطابق تا په منطق زه کافر ثابتوم دلته منطق په قرآن کې راغلی لو کان فیهما آیة مقیاس اقتراني قیاس اقتراني شرط دی الف لام میم ذا نقشه الرحمن علم القرآن وجب منطق په قرآن کې راغلی ستا مشر وایي या मंतिक पर पकड़ करने वाला मुब्तदी का ईमान खतरा الرحمن الرحيم يوم خبر حكومات يوم سر بسر شو ما سيب سكرا بس ما تعرف متوجه بني عطا برا سكرا كبرى ده مولي ده معلومه سكرا كبرى خبر اونزا اسم المنطق ده ولا شباب اللي كده فهم مولي سيب صدر روحان مولي سيب ګوره میک کې پټي پټي خبرې هم کېږي او د دواړو جانبونو خبره شروع ته میک نه غاړه کېده طرفداري کې فهم بولی صاحب زمون خبره دا وشوه فهم بولی صاحب لږ متوجه شي دا دا اصول دا وکنه چې دا خبره کړې وي کدار څه وي تاسو ټول مرغلي جواب عمر کړو کنه دا بیان شروع کی بیا فهم بولی صاحب تاسو کړو کنه چې دې لپاره ټیم تعین نشته نو بس خبره ختمه شوه بیا به دې څه وکړو ټیم تعین نشته دا ولس باندې تولې زه بیا 4 غنټې خپل به وګورئ
مو بیا دیکھیے لس منٹ والے تو یو زما جو واپس په بیا اوس د دې په دې پوری کې په پوره شي بیا زم دې مولوي صاحب خبره مکوه مفتي زما دا وایي چې تنقیح مفتي صاحب زه تاسو سره فهیم مولوي صاحب ما ته پوره کړه فهیم مولوي صاحب ما ته تنقیحات کول راغلی اصول انداو خو چې تا مناظرینو ته پرې فرض سره زم کولای شم ما دا نه چې دې نشي کولای ریاض الله مولوي صاحب یو منټ ما خبره بس پرېږدي یو خبره کوم فهیم مولوي صاحب صدر صاحب ګوره زمون خبره دا وشوه چې دعوه به هغه اول پیش کړي په هغې باندې چې کومه تنقیح وه هغه به دې پیش کړي بیا د هغې نه پس به جواب دعوه دې پیش کړي صحیح شو ده دعوه پیش کړه او بیا ورپسې لګیا ثبوت دا ثابت دی او ثبوت دی چې بشرط شی ولا بشرط شی دا څه د منطق په کلاس خونه دی چې ته یې پړاوی کې دغه لپاره دعوه پیش کړه زمون مفتي صاحب هغې باندې تنقیح دوه الفاظ کې جواب مفتي صاحب ته چې داس ګرځي الحمدلله استفا جواب دا باندې زما یو شی معرضی دي یو څه خبره در مرګ په یو تر ټیم درکې ته ما لاګي جواب راکړه اذا ما اسناد 3 ساعات الى الساعه الى نزول عيسى عليه السلام وليس ما تر ټیم يا سلام کې ته چې بوله چاته مور کوم یا څه دې مو کوم ما دا کو دا ځان سره ولې زیارت لاسه دا وسره دا دعوه شروع شو بس دعوه بیان کو تنقیح وره دعوه بیان زه چې ګوره خبره کوره کوم مفتي صاحب دغه دغه کومه مونږ علمي بحث خو الحمدلله علمي بحث مونږ نه تخو تاسو ورانوي مفتي صاحب مونږ دا ورانو د الله بل تاسو ورانوي کړه ما یو بشرط شي ذکر کوم تاسو نه قیامت ته بشرط شي اندر تخيم ان شاء الله كنت بقول بشرط شي ما دې کوم دا ان شاء الله بشرط شي مصداق اندر تخيم دلا بشرط شي مصداق هم ذکر زي ما زغره وتقول خسر كده تاو دیم مقرر کو ټیم دورانه مقرر ټیم مولوی صاحب داو جواب داو به وزیر کو دغه نه پسو به ټیم مقرر بس تاسو لس منټ کې کیږي مولوی صاحب درس چې بیا دې خبرې کې تاسو ولې شور کوئ مخود لس منټ کې خو درس کوي کنه شلته کې ته غره پېم مولوی صاحب دا دوه ټوک الفاظو کې دې شي کنه سره مولوی صاحب نه تاسو کې ما جواب راکې ما نه تاسو کې دا کې دې شي کې شي بالکل ممکن نه دې شي ممکن چې خپل دعوی وضاحت کې به څه ولې شور کوئ یو دا وضاحت کو نه کنه دا دلایل تلاړ موبایل نه نو په قیاس ابتدانی سره ثابت او پلاس سره ثابت پلاس سره دلایل دي دا وضاحت کې دلیل او وضاحت کې فرق کې نه دا مدلل کې دلیل مولوی صاحب دلیل دا دلیل او دا دلیل کې فرق يعني هم دليل لك يا دليل منطقية ده دليل شرعية كم دليل ورق ما قياس تاريخ فوق قياس تاريخ قياس تاريخ فوق هو ما تقول كده وقع قياس تاريخ زنجلي ما جوړ وزن نه خبره زنجلي ما والله الذي مستعلي قام على ذلك ولا الحمد لله ما شاء الله فتاوى إسارية قياس كول در الشيطان كان ستار الحديث مشرر قياس كول قياس كله القرآن الكريم وبرينا شارك بسم الله الرحمن الرحيم ضروري خبره ما ما بحث كده يا داسې کار وکړو مولوي صاحب فهیم مولوي صاحب زه ته به خبره جوړه کړم زما یو زه ته به خبره شروع غواړي کنه مفتي صاحب خلاصه خبره کوم بحث کول غواړئ که نه جي
الحمدلله موږ راغلي دا بحث جوړ شوی اسنه دا ګوره عباس مولوي سے بلا دلته کې یو څو مرګري دي هغه دا غواړي چې دا کوم زموږ علي حدیث حضرات رفل یدین کوي د دې رفل یدین کوم څه دا څه د بار کوي اوس کومه به شرط شی ولا به شرط شی دا خبرې شروع دا الحمدلله موږ راځي د قیاس تعریفات ته لاړ شو دا اصل مسله به موږ نه لاړ شي دا عوام غریبانان به ما شانتي پاتې شي عوام پوهه دي عوام غریبانان بالکل په ټول مستوى مش هذا شيء باندې کوي عوام مستوى مش هذا شيء باندې کوي عوام تا عوام په ټول غواړي کنه غواړي تا پوهه کومه تا نندي بارا بروما سلام والله دي زمانه استعمل ایسا خوجی پیرش شروع شده تو باید تو بخبر پیرش پاکه بید علي سميدكم غير التاسكي والنرد نشته مولاكي ما له جواب على التاسكي مولا والنرد نشته ما شاء الله پښتو کې څه معنی مؤنثي نرمه كتنري جواز تنري جواب نري جواب زنجلته منادي اسلامي كان قياس تعريف اسلامي اصلي تيوبان والله هنا مولوي سے تعليم سرباز تو جاهلي دي مدار ارز سرباز ما هو چې ته واجب ولاو دي څه خوشاله خبره ولې نه جوړوي ګوره خبره دا په دې باندې روانه وه چې دا عوام باندې پیش کی زموږ د تبلیغ ګوره مفتي پولیس خبره شي یار ما ثبوت خبره وکړه دا په الفاظو کې ټولو کې تضاد دی ته غلی شه اوس دی اعوذ بالله هو یو پیراج کوم دې دواړه طرفین او د چپ کې دلیل مغل خبرې مکو ساندرو همیشه د پاره یو پیغام فهم پولیس ناسي بو کوي ورته دلته مو خبره وکړه الحمدلله تاسو د دې لپاره راغلي چې دې مسلې وضاحت کوم دې لپاره د دې مسلې وضاحت کوشي په صفه پښتو کې پښنا پښتو کې د دې صفه وضاحت شي چې خلکو ته پته ولګي صحیح ده اوس ګوره دلته کې تاسو چې کوم داولي کړي دا داوا هغه ویله دینه پس مفتي صاحب تنقیح وکړي چې ستاسو ثبوت نه سم مراد دی او د ثبوت په کومه درجه کې دی صحیح شو د فرض په درجه کې دی د سنت په درجه کې دی د واجب په درجه کې دی ته بیا دغه وضاحت کې دا و مناقشه دغه مطابق په دلایل وروړي نو داخله خلکو ته پته ولګي او بیا به دغه طرف نه زموږ جواب دا پېښ ته په کې ته چې ما یو معارضې دي کومه معارضې دي ټولې به ته پېښ کی خبره روانه شي صحیح ده شانت په وخت دي زه خپل خبر لګم پورا کوم نو تاسو 2 منټه تاواله 2 منټه This is a خبره ده شور باندې جوړه هټه مالا خبره کې وخت مانو دسمه صحیح زموږ د خبره برابرې کوي 2 منټه مقابله صحیح ده زه ډوړ دی 2 منټه باندې مو طبيعت صحیح ده 2 منټه کې بعد اړ یو کس برداشت پیدا کې خبرې باندې کوي
ځان ته به مکمل بازار پیدا کړي او نه په 2 منټه به دوی کو 2 منټه ورزمونږه خبره شروع په دعوت مونږ دا وایو چې رپورټین په دغه موضوع کې احتمال خبره ذکر کړه دا ثبوت په مرتبه به شرط شي کړي مراد د شي نه سنتیت ته نه رپورټین د نبی سلام سنت دي دا مونږ ذکر کړه دې لپاره ځکه چې نه دا رپورټین د نبی سلام فعل له او هر فعل سنت وي نو رپورټین سنت دا د شکل اول کدی کې ایجاب د صغرا دی او کلیت د کبرا دی شرایط ټول برابر دي کوم انسان چې شکل اول نه منکري حالانکه هغه منطق باندې نه کویږي زه تاسو نه راغلم ما تاسو کوم یو نه دي جواب وکړي ثبوت مرتبه سنتیت کړي او مرتبه به شرط شي کړي چې سنتیت ثابت دي یعنی سنت کم کسان چې رپورټین نه کوي هغه تاریخ سنت یعنی دا سنت په خو دی دی ورکو ماشاءالله بسم الله الرحمن الرحیم ټولنا اول مولوی صاحب محترم خپل دعوه ویلا دغه دعوه باندې مولوی صاحب نظامات تنقیحات او مولوی صاحب اول نمبر خبره مولوی صاحب دا هر فعل سنت وي مولوی صاحب دلته اول نمبر زمات تنقیدار سنت موقت کې غیر موقت ستا کم یو راته دي دویم نمبر مولوی صاحب چون کې دعوه پیش کړی دا زدا غنه تنقیح کو مولوی صاحب صرف 3 تنقیحات کو په دې مجلس کې تاسو جواب راکې مخکې تنقیحات اول نمبر تنقیح زماده دا مولوی صاحب چې په کوم مواضیع کې چې تاسو رفع الیدین کوي مثلا قبل الرکوع بعد الرکوع بعد الرکعتین رکوع د تلو په وخت کې رکوع د سر پورته کولو په وخت کې د دویم رکعت نه دریم رکعت ته تلو په وخت کې یعنی په څلور رکعاتیز مونږ کې لزه رفع الیدین دغه مواضیع کې چې تاسو کوي نبی علیہ الصلوۃ والسلام تاسو چې دا ضرورت ورته مخکې د بوستو دا لزه رفع الیدین د دې حکم شرعي سره تاسو ویل چې هر فعل د نبی د نبی سم فعل دی او هر فعل د نبی علیہ الصلوۃ والسلام سنتي زما اول نمبر تنقید دا چې سنتي موقت مراد دي کې غیر موقت یو دویم نمبر مولوی صاحب نبی علیہ الصلوۃ والسلام دغه رفع الیدین همیشه کړی دي او کنا زما دویم نمبر تنقید مولوی صاحب بیا تاسو مولوی صاحب پرېږ دوی وګ کی خبرې مکو دویم نمبر زما تنقید دا چې مولوی صاحب به درتیا دغه رفع الیدین دغه لفظ مواضیع کې نبی علیہ الصلوۃ والسلام همیشه کړی دي او کنا دریم نمبر د دین بغیر منځ کیږي او کنا زما درې تنقیحات چې کم یو جواب تر کې ستا په داو کې بدلته مونږ هغه سره اضافه کوو لیکو به یو دویم نمبر مولوی صاحب دغه رو واچو په ما باندې د منطق ما مخکې چون کې شور او ویوا نورې دا زه بیا پیش کوم دا اهداء المذکر دا محمد اسحاق گبرالی کلامی سواد جمعیت ارشاد التوحید و سنت علی منهاج سلف الصالحین دا شیخ عبدالسلام رستمی صاحب د دیو محترم د مشر د غید خاص شاگرد کتاب دی هغه خپل مخالف ته لیکي وی کیا منطق پر فخر کرنے والا مبتدی کا ایمان خطرات سے محفوظ ہے پورا سنی سمخ کی وے دا طریقہ باندې چې زما د درې تنقیحات جوابات راشي کوم څه واسطه بسم الله الرحمن الرحیم اسی با اول اعتراض او کو چې سنت مؤکد له او غیر مؤکد زه مفتی صاحب نه دا تاسو کوم چې تو د مؤکد او د غیر مؤکد دا سوال چې کې نو ستا سوال په مرتبه امکان ذاتی کړي او کنا په مرتبه د امکان وقوعي کړي که په مرتبه د امکان خاص کړي که په مرتبه د امکان عام کړي امکان عام مقید بجانب الوجود امکان عام مقید بجانب العدم امکان عام مقید بجانب الوجود دو قسم ده یو واجب او بل ممکن خاص امکان عام مقید بجانب العدم دو قسم ده یو ممتنع او بل چې کوم نه ممکن خاص دې جواب تراک بل دې دا وکړو چې تاسو به کوم موازی کې ورډینګ کوي د حکم شرعي سره او تاسو مره مخکې نه وي چې سنت ده خو ته به نه کویږي بل طرف ورکړه کم کسان چې رپول دې نه کوي ما ته دا ذکر کړه
چې دا تاریخ سنت دي. تاریخ سنت معنا دا ده چې پولیدي پرېښودي دي. بل تعالی خبر ذکر کړه حکم نشو چې شیخ حکم نه شو سنت پرېښود سنت پرېښود بل خودو مفتي صاحب دا خبره وکړه چې منطق چې څوک هغه کافر دی. موږ ورته وایو یو منطق په مقابل د شرع کې استعمالول دي، دین پر غړول دي، دغه منطق نه راول. بل منطق د دین د تایید لپاره استعمالول دي، دا منطق بالکل صحیح دی. ولې په قرآن کې چې څومره قیاسات دي هغه ټول ذکر شوي دي. الحمدلله هر یو قیاس اقتراني شرطي، قیاس اقتراني حملي، استثنائي، هر یو ورته ثابتونه دا ګډ دا میدان دی. ماشاءالله دې جواب راکړه شابه. بسم الله الرحمن الرحیم. مولوي صاحب اخوا دغه خبرې ډېرې وکړې خو زما د سوالاتو جوابات یې رانه کړل. ان شاء الله د قیامت د سبا پورې یې نشي راکولی په طور د پیشنګویۍ ویل. ماشاءالله مولوي صاحب ما نه تاسو کو ستاسو سوال په کومه مرتبه کې دی؟ مولوي صاحب زما سوال سنت موقت نه دا مراد دی. پر خلکو باندې خبره پټه مه پاتې کوه. سنت موقت هغه فعل د نبي علیه الصلاۃ والسلام چې همیشه کړی کله پرېښی. سنت غیر موقت د نبي علیه الصلاۃ والسلام هغه فعل چې کله کړی کله بغیر ضرورت نه پرېښی، بغیر عذر نه پرېښی، یعنی د عذر د وجې نه بغیر د عذر د وجې نه کله پرېښی. سنت موقت غیر موقت دغې ته ویل کېږي. د دې دوه تپوس ما وکړو سنت موقت مراد دی که غیر موقت. یو دویم مولوي صاحب وایي ما حکم ولګو پته نه لګي. مولوي صاحب ته دومره غټ نازونه دي، دا دی تاریخ سنت وایي حکم، دا تاریخ سنت لکه دا حکم دی، دماغ ټیک دی. دریم نمبر مولوي صاحب وایي منطق د دین د تایید لپاره. مولوي صاحب د تا مشر ورته کفر ویلی دی. کفر د دین د تایید لپاره استعمالول جایز دي. نعوذ بالله کفر راوړي د قرآن تفسیر په کفر سره کې او بیا ستا مشر وایي کفر دی. دا وایي په قرآن کې چې دا قیاسونه دي، دغه منطق په قرآن یعنی په قرآن کې کفر دی. نعوذ بالله ستاره خبرې مطابق. دویم نمبر دا قیاس خبره ده وکړه مولوي صاحب. دا فتاوا حساریه د دې کې ما صفحه 118 کې وایي د قیاس کول دا شیطان کار دی. مولوي صاحب په کې دا تفسیر کې ستا مشر تفسیر نه دی کړی، ستا مشر هغه دین بغیر وایي. دریم نمبر دا ستاره مشر کتاب دی تفسیر حکمت القرآن د دې جلد نمبر 1 دی صفحه نمبر 74 ده. ستا هغه مشر چې تا ته په ناز دی تور ته مجتهد العصر وي هغه وایي بیا احکام 5 قسمه دي، یا به واجب وي، یا به مستحب وي، یا به حرام وي، یا به مکروه وي، یا به مباح وي. زه دې څیزونو تپوس کوم دی په خپله وضاحت هم کوي. سنت موقت غیر موقت دغه تفصیل غواړم کوم چې ستا د مشر وضاحت کړی دی. خو ما ته پته ده مولوي صاحب ته دې جواب نشي کولی. زما درې تنقیات بیا پاتې شو. ما ویلي مولوي صاحب تا ویل چې سنت دي، په کومه درجه کې سنت دي ما وضاحت وکړو. ستا یو مشر کتاب ما راواغستو، یو د ثبوت دا خبره ده، بل د سنتیت. تا وی ثبوت په 3 درجو کې ستا مشر سنت اور جواز میں یعنی ثبوت میں مشرق اور مغرب کا سا فرق ہے. ماشاءاللہ شیخ حاجی عبدالمتین مرحوم برای سال ثواب چاپ کړی دی صفحه نمبر 478 478. ستا دغه مشر وایي د مشرق او مغرب غونډه کې فرق پکې دی. مولوي صاحب زه بیا وایم زما اول نمبر تنقیه وه په کومو مواضعو کې چې تاسو رفع الیدین کې وایي دې ته سنت موقت وایي که غیر موقت. مزید تفصیل لپاره دویمه تنقیه ما کړې وه. نبي علیه الصلاۃ والسلام همیشه کړي دي که نه؟ درېیمه تنقیه ما کړې وه. تاسو ویل تاریخ سنت ګرځي دین بغیر لمونځ کېږي که نه؟ د دې څو الفاظو کې جواب ماشاءالله د لمونځ حکم یې بیان. بسم الله الرحمن الرحیم. ما دا خیال چې مفتي صاحب مناظر اسلام دی ډېر پوه دی. مفتي صاحب وایي موږ دا خبره وکړه چې کوم کسان په مانځه کې رپورېدین نه کې د تاریخ سنت دي دا حکم نه تصدیق او تصور نه پېژنې ته خو تا پیواریا مولوي صاحب وایي سنت موقت دی ته وایي چې هیڅ سره پرېښودی نه، غیر موقت دی ته وایي چې کله کله پرېږدي. مولوي صاحب نه مخکې نه چا کوم نارې ویل چې رپورېدین سنت نه دي او واسي په خپل وی چې سنت غیر موقت دی ته چې کله کله پرېښودی وي. یو خدا خبر بل دا دی کدی دې سره سم لازمه ده چې سنت موقت دی ته وایي چې سره پرېښودی نه. زه مفتي صاحب نه تپوس کوم سنن رواتب کم نمازخین نه مخکې کم نمازخین نه وروسته دارنګه د ماښام نه وروسته ماسپښین نه وروسته دا سنت موقت دي که غیر موقت دي؟ یو ته په خپله باندې موقت وایي. حالا چې د الله نبي چې کوم دی په سفر کې دا پرېښودي دي بلې دا خبره ذکر کړه مولوي صاحب چې منطق کفر دی. دې ته ما نه مخکې نه ووایي چې ګوره یو منطق په مقابله یو قیاس په مقابله د نس کې دی.
دا قیاس چې کوم د کوپر دی لکه څنګه چې قیاسات تاسو پیش کړي په مقابله د نص کې او مثلا د مستندات کې چې کوم تاسو وایي د امام شافعي رحمه الله سره حدیث دی او د امام د جواب د موضوع نه موضوع دا جواب دا چروالي پیش کوي دا جوالي پیش دا چروالي پیش کوي دا چروالي پیش کوي ما په موضوع درکولې مثلا د مستندات ته منطق راځولې تعالی خبره وکړه ها تعالی خبره وکړه چې ګوره قیاس صحیح نه دی موږ هغه قیاس صحیح نه دی چې کوم په مقابله نس کې لکه څنګه قیاسات چې تاسو کوئ مثلا د مصطلحاتو چې په حدیث د بلغ الموصول کې راغلی دا په حدیث د بوریره کې راغلی ده تاسو هلته چې کوم دی بالکل حدیث هم پرې ښودی دی او قیاس هم چې کوم دی هغې سره دغه قیاس دا کار د شیاطینو دی دغه قیاس بلکې د مفتي سره تپوس کړی چې سنت مؤکد او که غیر مؤکد دا په مرتبه د امکان ذاتي کوي په مرتبه د امکان حقوق کوي دې والا هغې جواب نه کوي چې دا جواب نه راکړی مخکې نه پرېږدم بسم الله الرحمن الرحیم مخکې نه ماشاءالله سبحان الله چې وایي کوم چې بریلیانو ته وایي په دې سره بدعتیان ګرځي کېدل په خپله مجلس یو دویم نمبر دی وایي نو چې ته کې خروج د باس نه ټیم حساب او چې کوم به خروج د باس نشي دویم نمبر مولوی صاحب وایي مؤکد عمر الزم لعنت الله علی الکاذبین ما نه دی ما مولوی صاحب تعریف وکړو ما دا نه دی ویلي یو دارې نبی علیہ السلام کله کړي کله پرېښي په ساده پښتو کې مې دلدره منطق اصطلاح ته زما په ساده پښتو نه پوهېږي جواب راکړه شابه جواب راکړه چغې مو زنګلي مه جوړېږي خبره زنګلي ته ولا جواب راکړه زنګلي د پوسټ ټیم بیا سر نه کړي زما ټیم زما سر نه مفتي ته ما خپل ګپ ته به نه جواب راکړه جواب دې خپل ګپ دی د مفتي صاحب په ځنګلي ویلو نه خفه کېږي مو وایي یو بل خبره صرف واورئ که نه ټیم مې له سر نه کړه ټیم مې له سر نه ولې د سر نه کړه ما خبرې ته تا پرېښی دی مفتي صاحب مناظر اسلامي امکاني ذاتي کوئی جواب راکړه مناظر اسلامي استاد زخم دی اثر دیوبند دې جواب راکړه امکان کې تاسو کې اوس دغه ټیم شروع کوي یو منټ پاتې وای خبرې مه کوه صدارت هم پخپله کوي مناظر هم پخپله کوي او د حسابوني پیرونه پکې قرآن و حدیث وایو بسم الله بس بڑا مشران بنا مناظر دیوبند کې علماء کبیر څومره په پونو کوي تا ولی شرمول تقي عثماني څومره منطقي تقي عثماني منطقي پرون براغله په خبر کې مرته یو ډاکټر نمبر راځي پتا مراد نه کېدا خندا ډېر کېټ ور دي پودا فليضحكوا قليلا ويبكوا بدي خپل جهل باندې جړا وکه خاندما خپل چې کوم ملګری راوستل ته مغزي ته بوزو علي کزما کو والله لازم کا کزل می شروع کړه کنه تو کله زنګ تو ماته ځنګلي ته کباړي اگر خبره وکړو چې هلته یې وځو نو ما ورته کیسه ده ملګري دي راوستي راځي ما څه کې والله بالله ثم الله کې ما په ځل کې کړو دا نه په دې قسم
شو تيك شو بس تيك شو بس تيك شو بس تيك شو زمونی صاحب دویم کمال کنزلم کې په خپل نمبر کې کوم زما نمبر کې مکو ما هو مروان دي زلام چې کنزلم کې په خپل ترن کې کوي بس مو په کنزلم په خپل ترن کې مړه نه کومه ته وکړه زما په ترن کې خبر خبرو کې وخت تاسو نور د کلی کنسل کوي اجازه مولوی صاحب ما ته تاسو کله سنت موقت دي کې غیر موقت دي مولوی صاحب د زموږ سره عمر الله مولوی صاحب باندې مان زما په ساده پښتو الفاظو باندې ځان ته کمال سنت موقت او غیر موقت تعریف تاسو موقت هغه ته چې همیشه کوي غیر موقت هغه ته چې کله بریخي کله کوي یعنی کله د بغیر د عذر نه پرې خو دي کله کوي ما دا ویلا ستاره په لدین زتا ته خیمه چې کومي سیت دي خو ستاره ته اوس کوم چې سنت موقت دي کې غیر موقت یو دویم نمبر د سنت او مسبقین یا نور سيزونو تراغه مولوی صاحب زبدي جو کلس 15 مسائل ستامن ستاره واستیشن سره قران نه خلاف د حدیث سره خلاف عقاید درا واستیشن د قران نه خلاف د حدیث سره وزما د موضوع خروج مکو شکست طرف ته مزه دریم نمبر دی وای ما دی وی چې منطق کو په دستا مشرانو لیکل دي ما نه دی ویل په ما دروغ مو وایا زما مشران چې پلان کې منطق زده کړو پلان کې ستا پر اس باندې کو پر دستا کور نه ویلا زما مولوی صاحب زره بس ته خروج نه کوم بیا تا ما مولوی صاحب د الله د پاره د خلق په دوکه کې په جال کې مفریق دا زره ته سنت موقت دی په لدین کې غیر موقت دی یو دویم نمبر ما تاسو کړو د دې څوک نبی علیہ الصلوۃ والسلام همیشه تر وفات پورې کړي دي کنه دي کړي دریم ما تاسو کړو مولوی صاحب د مولوی صاحب نه ما تاسو تر دې د منکر څوک چې نه کوي دا حکم سره مونږ کې کنه کې مونږ باطل دی که صحیح دی دا جواب ما ته مولوی صاحب نه راکړي زما سلورم نمبر تنقید څوک چې په لدین نه کوي د هغه سره حکم دی یو دا وی د مونږ حکم یو دا هغه حکم سلورم پنځم نمبر کوم موازی تر په لدین ثابت دي حدیث کې تاسو نه کوي دا څه حکم دی زما پنځو تنقیدات جوابات راوخل زیات خلق بسم الله الرحمن الرحیم مفتی سے دار خبر جواب تو فقیر دینا اولی دا ویلی کہ سبحان اللہ کی کیا وقات سبحان اللہ الحمدللہ بن نشاط بچنے کی کوٹ ہے وہ میں دا ویلی کہ ما ته تنگری ویلے زه مولوی صاحب کباډي دی واسوي ها بس ورا بل مولوی صاحب دا خبر ذکر کړی چې د ماسپخین سنت او د ماسپخین دا موضوع خروج نه دا موضوع پر مثال ہے زمون ماسپخین سنت موقت دي دا الله نه بسکه په تبر کې پرې خو دا تاریخ ثابت دي بل دا خبر تا وکړه چې کوم مشران خپل کافر کړي موږ وایو چې موږ مشران د هغه منطق خلاف دي او د هغه قیاس خلاف دي چې کوم په مقابله ورسېږي کوم چې اثبات د نصفاري هغه د خلاف نه بل تا خبر وکړه چې فریدین نبی اسلام تر مرګ پورې کړی دی او نبی اسلام تر مرګ پورې فریدین کړی دي یو فریدین سره په لمحه د ژوند کې پرې خو دي نه دي پرې خو دي نه دي بل دا خبر وکړه مولوی صاحب چې په فریدین چې څوک نه کوي پاغي باندې حکم ورغوا راشه یو څه حکمونه لګوما د فریدین چې څوک نه کوي نو دا تاریخ سنت دی یو دویم دا تاریخ الخشوع دویم دریم دا تاریخ التعظیم دی دریم بل ناقص الصلاه سلورم بل تاریخ زینت پنځم بل تاریخ الحسنات الکثیره د شپږم بل لا چې پنځ د امام اوزاعی باندې پنځ د بعض اهل زوایرو باندې مودي باطل له ماشاءالله که مفتی صاحب دې ته حکم نه وایي حکم دې نه دی راشه زمانه سره تفسیر المنطق وایا شپږ جلد کتاب دی یو تصور دی هغه علم چې بغیر د حکم نه بل تصدیق یې ته چې باغی کې حکم وي تصور نظری وبدي بیا تصدیق وکړه تصدیق به دیو نظری چې ته دې ته حکم نه وای کنه نو مدرسې تاسو چې مې بر دي بوته ماته مدرسې ته دي بوته بسم الله الرحمن الرحیم مولوی صاحب د ټولو اول دا خبره وکړه ما ته تعویل چې سبحان الله ویل د بدعتیانو کار زم لعنت الله علی الکاذبین یو ځل بیا ویل مولوی صاحب په ما مخابق دروغی مولوی صاحب ما تاسو په نسبت ذکر بالجار یعنی په زور سبحان الله الحمدلله ویل تاسو په نسبت بدعت ته ما ویلو مولوی صاحب تحریف نه کار واغستو عوام پته لګولې زما مخ ته دروغ ویل چې په بازارونو چوکونو کې عوام ته دروغ نه وای دویم نمبر ما ته چې ته کباړي الحمدلله زره ډیرو سیدون کې ما په پیسې نه مولوی صاحب د نوشاد ملک نو سیم الحمدلله تاغون ته کې زمونږ نو کرام ګرځي کو دریم نمبر مولوی صاحب ما ته وای زمونږ مشران وای چې د کتابونو ورکې دي کې دا تفصیل وخی در منطق د شریک د کتاب زما کار شته دا کتاب ورکې خبره ځان باندې پېښه ته مې حساب سلورم نمبر مولوی صاحب وای کله حدیث د امام اوزاعی مولوی صاحب خبر د امام اوزاعی تقلید تلاړي خپل مذهب مطابق مشرک وګرځي سلورم نمبر مولوی صاحب دا یو خبره په توجه مولوی صاحب دا خبر وکړي نبی رسول الله کله یو لم هم نه دی پرې خدای دی دا وکړي
ته مودره ولګ یو خبره واضح شو د سم کلم پریخ نه دي به په حکومت کې ویلا چې د دې د 100 کې چې پریخ دي دا غره تاریخ مونږ چې هغه ناقص دی ولې دا ولې ان شاء الله ناقص دی دغه به د دین نه ساتي دا ولې